الله الرحمن الرحیم. یاره زما په خیال چې نور خو هېڅ هم نه دي میلاو شوي، صرف مهنګایي ده، بېروزګاري ده او دغه امن هم نشته دی. بل دا ده چې ګراني ده ډېره زیاته او کارونه هم داسې ګډوډ دي، نو مزدوریان هم نشته دی. نو زه خو وایم چې داسې خاص خو داسې نه یې میلاو شوي، ورځ په ورځ بدتري راځي. باقي دې الله خیر کړي. د دې نه علاوه چې کوم دی بس او دا چې کوم د خوراک څخه لکه چیني شو، غوړي شو، داسې اوړه شوله، نو دا ورځ په ورځ ګرانېږي. بس چې د شپې سم یو ریټ وي، سهار راپاڅي بل ریټ وي. مونږ هم مریانو چې اوس څوک وو، دې خوا هم روزګارونه خراب دي او دا خوا هم بس د سونې چړاو دی، بس ورځ په ورځ روان دي. نو الله دې پکې خیر واچوي. نه جي نه عوام ته هېڅ پیدا نشته. یو مثال خبره د وړو مثال خبره درته ووایم که نه، نو وړه ګوره نن نه تقریبا 2 کاله مخکې، 1 کال مخکې چې کوم دی تقریبا 2 کاله مخکې واله نو په 1500 په 1400 توړه وه، بلکې دې نه مرزانه وه. او نن توړه وګوره نو په 2800 په 3200 او په 3000 روپۍ باندې خرڅېږي. نو لکه غریب سړی چې ټول ورځ مزدوري وکړي نو ټول 800 روپۍ به والي، نو هغې کې به هغه غوړي راوړي که بچوله به اوړه برابري څه به کوي. چې نن سبا خو ګراني هېڅ هم نه دي میلاو شوي. کم پنډونه منډونه دا یادې پنډونه رالل، پنډونه منډونه باندې خو موږ نه یو خبر. خو نن سبا ګراني ډېره زیاته ده چې اوړه وګوره اوړه ګران دي او که غوړي دي که کم خوراک شی نه دي. عوام ته چې کم سهولت دغه دی هېڅ هم ورته نه میلاوي. او کم چې انسان لپاره دا خوراکي دغه دي، اوړه شو که غوړي شو که چیني شو، ښه اور پپیه دي. او غریب سړی چې دا زما غوندې مزدورکاره سړی، داسې بل دیړي مار سړی 700 روپۍ دیړي علي، هغه خو په دې کې نه غوړي وړی شي نه چیني وړی شي. او دا اوس په میډیا دا اورو چې پنډونه رالل او دغه رالل، موږ او پنډونه منډونه ونه لیدل او نه موږ ته سهولت میلاو دی. او پاتې شو دغه غوړي چیني ښه اور پپیه دي. دې دور کې خو دې ته هېڅ هم میلاو نه شو. څومره مراد چې دی ټوله خوا لاړه او خیبر پښتونخوا ته هېڅ هم دې میلاو شوي جي، سوای د مهنګایي نه، پریشانونه او د ټینشن او بېروزګارونه جي. اوړه جي اوړه تقریبا ما بیګا په 3000 روپۍ توړه وړې ده که نه، او ګټو 800 نو دې نه به جوړېږي سر. ټول تعلیم یافته هلکان نه راوتي، ماسټر یې کړی او دا بایک چلای، بېروزګاره دي. ما خپله په 2002 کې اف یې کړی دی او ګرځم یا 700 یا 800 ګټنه په دې زه څه وکړم جي، تاسو راته ووایئ.